أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. سورة آل عمران درېمه حصہ شروع وا. مونږ ویلو په دې کې مسله د جهاد او د انفاق فی سبیل الله و ذکر کړي. جهاد د پاره بیا قوانین پکار دي، جماعت پکار دی. نو د جماعت د جوړولو، د جماعت د روح ساتلو د پاره سو اصول او سو قوانین. نو دلته 15 قوانین ذکر کول چې عقیده به د ټولو یوي. دویم قانون به قرآنی، دریم ارکان به فعالی. دا خبره ذکر کولا سلورما لګرستو برازی یوصل پلسم کې چې ارکان د جماعت با خپل جماعت باندې مال لګئی. اول لګرستو برازی پنځم چې غیر بتاسو کې رازدار نه وي. نو دا دوه خبرې، دا درې خبرې شوي وي. دې ځنا بیا هغه درېمه خبره باندې لږه نور رڼا اچي. دا خبره د ټولو نه اول لازمی ده چې ارکان به فعالی. نو دیو جنا دلته هم ذکر کوي، ورپسې امر بالمعروف نهی عن المنکر تذکرہ بیا لږ رستم کوي. نو یو دلته کې دا وایي چې کنتم خیر امتین، تاسو بهترین امت یی. دویم کنتم په خپل معنا باندې چې شي نو تاسو بهترین امت وی. ابرز خبر شي وا د دې امت د خیروالی د غوروالی دا غي تذکرہ کوي. ورپسې تسلی دا بیا د اهل کتابو بد خصلتونه دي. نو ټول اهل کتاب یو شان دي وینا لیسو سوا، ټول برابر نه دي. نو دا غي خصيفات پکې ذکر کوي. کنتم خیر امتین، تاسو بہترین امت وی. یا انتم، تاسو بہترین امت یی. خیر امتین بعضی دا وی چې دا امت ټول غوره امت ده. یا دا ده چې مخاطب اول صحابه کرام دي. نو صحابه کرام د دې امت د ټولو نه غوره خلقو، او یا ټول امت مراد ده. لکه تذکرہ شی وا چې تاسو د پاره وستل شوی چې خلق به د الله بندګۍ ترابلای، د بندگانو د بندګۍ نه به وباسي. بلدا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم یو پیری کور تراغه په مخ باندې سخاس اثرو. نو او د سیو کو جماعت تلاړ. عائشہ رضی الله تعالی عنها وی چې ته سخاس خبره ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم منبر باندې کېناستو وی چې او خلکو تاسو امر بالمعروف او نهی عن المنکر کوي. کنه داسې وخت براشي چې تاسو بیا دعاګانې غواړئ، دعاګانې به نه قبليږي. د دشمن په مقابله کې تاسو به امداد غواړئ، امداد به یو نه کیږي.
نو امر بالمعروف نهی عن المنکر خبره مخکې ناول دا شوی وا هر یو سړی ستاسو کې مشر دی نگهبان دی هغه به د خپل ماتحت بارکه تپوس به کولای کیږي نو چې تپوس ته کولای کیږي نو هغه ذمہواری نن ادا کول پکار دي کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت یی وستل شوی یی د خلکو د فائدې د پاره تامرون بالمعروف و تنهون عن المنکر تاسو به حکم کوئ خلکو ته د معروف د نیکی د توحید او د قرآن او د سنت د موافقت وتنهون عن المنکر من کوي به د بدینا من کوي به د شرکنا من کوي به د مخالفت د قرآن او د سنتنا وتؤمنون بالله ایمان بلری تاسو په الله باندې ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم کچره دی اهل کتاب ایمان را وړوي نو دا بغور و د دې د پاره الله باندې ایمان راوړل دا الله پر رسول باندې ایمان راوړل دا کو وګورئ نو هر قسم هر لحاظ سره دا لازمیږي چې د ایمان راوړي اخلاقی لحاظ سره وي فطرتی لحاظ سره وي شرعي لحاظ سره وي کم لحاظ سره چې وي د احسان د انسانانو د معاشري په لحاظ سره وي خلق وي الانسان عبد الاحسان انسان د احسان بنده ده چا په احسان کړل جو هغه ته بیا کتکی پورته کی او نو تابانه د ټول نه اولنې غټ انعام داده چې د نش نشته کړي دا غټ انعام نه چا چې د سره دا چل کړل نو هغه احسان پکار دی کنه منل پکار دی هغه ته کته کېدل پورته کېدل هغه ته کې ناشته پاسې د پکار دی داغه خوش آمده پکار دا نو مطلب دا چې د الله باندې ایمان لرل د الله خبره منل دا انسان باندې هر لحاظ سره چې ګورې نو دا په لازمیږي نو ولو آمن اهل الكتاب کې چې ایمان راوړې دي اهل کتاب ولکان خیر لهم نو دا وګوره ود دي د پاره منهم المؤمنون بعض د دینه مؤمنان دي خو اکثرهم الفاسقون اکثر د دینه دي فاسقان اکثر نافرمان دي دا الله حکم نه مني د پیغمبر طریقه نه مني باغی باندې عمل نه کوي الله ته مخ کی کتاب را لګل کتاب کې او طویل داسې پیغمبر برازي هغه پیغمبر وته ویلو چې زمان رسته یو پیغمبر برازي نو دی هغه کوم چې خبره د دی وا د دی د خپل دین وا دا غینه دی اوتل اکثرهم الفاسقون اکثریت چې ګوره فاسق دي لا یزروکم الا اذا الله پیغمبر لا صحابه لا تسلی ور کوي مسلمانان لا تسلی ور کوي دی کلی گیا دی سکی نو سکول شي الله وینا لا یزروکم تاسو لا ضرر نشي در کوله نقصان نشي در کوله الا اذا مگر دخله بدر دی سب شتم دی دخله تکلیفونه دی لګیا وی کلبا غیبتونه کوي کلبا عیبونه وی کلبا تانی وی تانی بلګي دا قصه بکئی بہتانونه بلګي دغه خبرې بکئی الله وی پروا یې مکوئ ښا مخامخ نشی راتله څومره کافر دي مسلمان سره مخامخ په جنگ باندې نشی راتله نو لرنه بلګي دوسی په ولی دي لا یزروکم الا ذا چر زر نشی در کوله تی تاسو لا دی الا ذا مگر دخله بدر دی نو ټیک دا سړی په خپکیږي سړی خبري واوري هغه پلان کې تا د دې سوي سړی خپشي لکه نو زه سکو مو دې سکی ما نو د سر سکړ سبد می سر کړلی لې ما به خبري کې بدل دی وي سړی خپکیږي سړی کې لک سات د پاره سړی خپشي الله دې پروايي مکوالی گیا بئی غنی خلیدی غنی خبری دی لګیا وای وایو قاتلوکم او کدی تاسو سر راشي په جنگ باندې ولوکم الادبار نو ګرځي به تاسو شاګانې
ثم لا ينصرون بیا به د دې امداد نه کولای کیږي که په جنگ راغې نو تا د وشاکۍ دی به تختی په تیخت به رواني تا د به شای گزار کو خوري نو په سینه به نه خوري په شا به گزار خوري دا د دې حال له نالاوي و یقاتلوکم ضرر نشي در کولن بالفرض و تقدیر کې په جنگ باندې راغلو نو ولوکم الادبار نو ګرځي به تاسو شاګانی ثم لا ينصرون بیا به دې امداد نه کولای کی ضربت علیهم الذلت اينما سقفوا جوړه شه ده په دې پوری ذلت په دې باندې ټاپ پکړې شوی ده ټاپ په لګول مہر په لګیدل له غد ذلت دی پوره داسې جوخ شوی ده چې جدا کیږي تینا مہر جو لګي بیا جدا کیږي نه مہر لګیدل له خپل نخې پرې خو دی دا هغه په ټاپ شوی ده و جدا کیږي نه سو پوره دا کاغذ شلول نه ویشله خبره بخلاص شي کنه دا کاغذ چې سو پوری ده دغه مہر په لګیدل دا خلق کم زې چې دی نو پدی پوره ذلت لګیدل له جوخ شوی ده پوره ضربت علیهم الذلت جوخړه شه ده پوری ذلت تا پکړه شه ده وهله شه ده پدی باندې ذلت اينما سقفو کم زې کې چې دی مونږ کېږي کم زې چې اینې نو پدی باندې دغه ذلت وایخه مسلمان مقابله کې ده په ذلت کې ده ذلیل ده رسوا ده خوار ده الا بحبل من الله مگر هغه سوک چې راغله منګولې او لګولې دا الله پر سي باندې دا الله په کتاب باندې وحبل من الناس او د صحابه د مسلمانانو مؤمنانو پر سي باندې چې د مؤمنانو ملګرتیا کړاله نو قران یو مانو دا الله کتاب یو مانو پیغمبر یو مانو د مسلمانانو په لړۍ کې راغله په دې نړۍ کې راغله په لړۍ کې راغله د دې په جماعت کې راغله نو دا بچ دی او که دغه سی نه نو وباو بغضب من الله اختشوی دی په غضب د الله کې وضربت عليهم المسكنه جو شوه دې په دې پوره فقیریم نیو طرف ته ذلت ته نو بل طرف ته فقیری دا ټول مال دولت کو ټول دنیا کول ور کې د مسکنت ختمي کې نه الله والا سترګي وږي پیدا کړلی نو چې د سترګي وږي دي نه د سره ډېر مال او دولت ته ډېر خوراک دی وسره مړی کی دی نه نور لګیا دي بعضی خلک چې داغي سترګي مړی دي نو کسو وسره نه څوک ته وې لکه تعالی صدر کم موږ سره راشه سو خو نه استغنا پکی اغه غنا استغنا اغه اصل کې د سړه دا الغنا غنا النفس وي اغنا چې دا مالداری چې دا اغه بے پروايي چې دا اغه اصل کې د سړه دا کله سره ډېر مال دولت دې هیڅ شي ته د بل شي د ضرورت نشتی مال دولت سره ډېر دی هر څه د په مال دولت باندې کیږي لیکن سترګې وږي دي نو باو بغضب من الله اختشوی دي په غضب د الله کې وضربت عليهم المسكنه او جوخړه شه دې په دې پوره فقيري ذالک بانهم كانوا يكفرون بآيات الله د دې وجنا چې دې انکار کاو د الله د آیاتونو نه دا د غیبت صفاتونه بد خصلتونه دي قباحتونه دي د دې اهل کتابو د دې وجنا چې دې به انکار کاو دا الله د آیاتونو نه دیو داو ګورو یقتلون الانبیاء بغیر حق قتل ول به پیغمبران په نه حق باندې د دې کار داو پیغمبر راغله نو پیغمبر وجنال پیغمبر بسې تور رالی پیغمبر بسې اسلحه رالی اسلحه راغستل خو په اچا پسې نه دی پکار تر دې بولې چې ستا په ملک کې په گاون کې کافر اسی کې هغه پسې بم اسلحه نه راچوته ولې یو ذمہ پاتې کیږي دا ملک دې په دې کې هندوان پکې مشته سکان پکې مشته انګريزان پکې مشته ارس پکې دي نو دا نه ته جهاد کوم
نو جهاد شروع کوم نه دیز نه شروع کوم کور د خوانه شروع کوم گاونډي باندې ورشي گاونډي مړکی ولې وای دا خو هندو دی دا خو سیک دی دا خو بل څه شی دی نه چې د هندو وجل جایز نه دی د پیغمبر وجل به کوم ځای جایز شي ويقتلون الانبیاء بغیر حق کله چې jihad مسله ده میدان جنگ ده بیا مسله جدائی ويقتلون الانبیاء بغیر حق او قتل ول به انبیاء لرا پناه حق باندې چې دی مو ته په خپل باندې پناه حق وي د پیغمبر وجل هغه چرته په حق باندې نه کیږي چې یینو پناه حق وي او نور چې دي عام مسلمانان دي هغه وجل کیږي قصاص کیږي نو د مسلمانو د لار کافر شو مرتد شو نو د به قتل ولې کیږي د سزا دا چې قتل کړي شي خدا به کوي څوک ما ته نه کو دا به کوي حکومت به کوي قاضي به کوي عدالت به کوي هغه فیصله کوي التارک لدینه حدیث کې راځي یو راځي النفس بالنفس نفس وجل کی په بدل د نفس کې دا به قتل ولګي په بدل د نفس کې یو سړی لګي دل بل سړی وجل له پناه هغه باندې قتل کړل وس بدغه سړی چې کم قاتل له دا به وجل کیږي شریف فیصله دا غدا که معافي کی اجدا خبر د مخې تیر شي او بل وو السیب الزانی هغه بدکار چې هغه شادي شوده ده نو د باندې حکم هم دغه دی بدکاری کړل نو بس دې قتل کړي شي دې ਸੰسار کړي شي ښا بیا ਸੰسار دی دا ټول خبرې داسې دي چې دا د حکومت وخت کار دی دا به عدالت کوي دا به سرکار کوي ماوتابه نه کو ماوتابه قانون پلاس کې نه الو ويقتلون الانبياء بغیر حق او قتل ول به پیغمبران لره پناه حق ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون د دې وجنه چې نه فرمانی کول او د حد نه تیرې دل د دې همیشه د پاره کار داو یا حد نور تیرې دل حکومت یو شان شوی دی بل شان کوي مکه تیر شیو بقره کې دې ته غواصه بکې نو دې بل څه شروع کړو دانګې دې ته ویلې شیو تاسو چې زینو حتتون وای نو دی حالت کې حنتتون شروع کو دی ته وی زید اخیره کې نو سیده کون کې نو دی په تولان روان شو دا دی کارونه همیشه زیاته کې د حد نه زیاته خبر راتلا چې دا به یو ټول دغه اهل کتاب دي دغه يهوديان دي دغه نصرانیان دي دا نور دا ټول یو شانی الله وینا لیسو سواء ټول برابر ندي ټول په قباحت کې په بدای کې برابر ندي خلق پکشتي داغه صفاتونه ذکر کړي دا بد خصلتونه سلور ذکر کړه چې یو کانوا یکفرون بیاات الله دویم یقتلون الانبیاء او دریم ذالک بما عصوا وكانوا يعتدون بما عصوا نافرمانی کول او یعتدون د حد نه تیرېدل دا دي بد خصلتونه نو من اهل کتاب امه قائمه د دې اهل کتابونه یو ډله داسې دا چې قائمه ده په انصاف باندې قائمه ده د الله په دین باندې قائمه ده سچل کې یتلون آیات الله الولید آیاتنا انا الليل شپې په بازه حصہ کې وهم یسجدون دي سجده کوي الله تا میان روی اختیارون کی دي مقتصدا بل ذکوي درمیان روی اختیارون کی دي دی قائم دي نو په دین باندې قائم دي په دین باندې کلک دي خپل کتاب باندې الله په حکم باندې پیغمبر په طریقه باندې کلک دي بل داد چې یتلون آیات الله دل ولید الله آیاتنا الله کتاب ولي دروازه الولین د شپیم الولی انا الليل وهم يسجدون دي سجده کوي الله تا
هم یسجدون. نو دی منځونه کوي، دی تابعدار دي د الله د حکم. یسجدون مخکې معنی من کړوي، یو خو مانځه کې راځي نو منځ کوي یسجدون ما یصلون، او بل دا دی چې یسجدون دی سری دی تابعدار دی هر لحاظ سره. یؤمنون بالله دی ایمان لري په الله باندې، والیوم الاخر او پرز د آخرت باندې، ویامرون بالمعروف وینهون عن المنکر. دا دغه خلکو د اهل کتابو چې هغه ایمان راوړل، یؤمنون بالله والیوم الاخر، الله باندې ایمان دی، د الله په کتاب باندې ایمان دی، قرآن باندې کتاب پیغمبر باندې ایمان دی، نو پرز د آخرت باندې ایمان دی. نو بیا کاری سره نو کارم ذکر کړي. یؤمنون بالله والیوم الاخر، ایمان لري دی په الله باندې پرز د آخرت باندې، ویامرون بالمعروف، دی ویناګانې کې خلکو ته یو هغه حکم دی او یو وینا کولی چې هغه نه مخکې مونږ ویلو امر څه ته وایي، نهي څه ته وایي. نو امر کې طریقه د استعلاء لري کې، نو بیا به وینا شي، بیا به درخواست شي، بیا به خلکو ته واعظ و نصیحت شي. نو یامرون بالمعروف، نو وینا کوي خلکو ته، دی دعوت ورکوي خلکو لا، خلکو ته درخواست کوي د معروف، خلک رابلی نه کوي طرف ته، توحید طرف ته رابلی، د موافقت د قرآن و سنت ته رابلی. وینهون عن المنکر، منع کوي د بدینا، خلکو ته درخواست کوي. وینهون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات، او دی مخکیواله کې د خیر په کارونو کې. واولئک من الصالحین، او دا کسان دي د صالحانو نه. دا څه کوي؟ امر بالمعروف کوي، نهی عن المنکر کوي. یسارعون فی الخیرات، د خیر په کارونو کې منډي وای، مخکیواله کوي. زغلی د خیر په کارونو کې، خیراتون لزغلی. یسارعون فی الخیرات، د خیر په کارونو کې مخکیواله کوي. نو یو ته ویل کېږي سرعت، یو ته ویل کېږي عجلت. عجلت من الشیطان وای، او سرعت چې ده نو من الله، دا د الله طرف نه. سرعت په نیک کارونو کې، په ښه کارونو کې سرعت ویل کېږي دیته چې تقدیم الاهم علی خیر الاهم، او عجلت ویل کېږي دیته چې غیر اهم را مخکې کې او اهم رستو کې، هغه ته عجلت وای. نه هغه باره کې وای العجلت من الشیطان وای. اولئک من الصالحین، او دا کسان دي صالحانو نه. دغه خبر راتله امر بالمعروف نهی عن المنکر. اما خلک کې ما ویلو چې کار هیڅ څوک نه کوي، لیکن بس بل یو سره را پاسې وې دا او سره اړو کار نه کوي، دا مولام کار نه کوي، او دا تبلیغیم کار نه کوي، امیر سیب هم کار نه کوي. خبره داسې دلغه ویل نه بکار کته د کار نه کوي، ته څه کوي؟ ته د سره نه کوي کنه. نو اوس خبره دا ده چې یو سړی لګیا دی په ورځ او شپه کې دی 10 منټه د الله د دین لپاره قرباني کړلی، 10 منټه وستلې، د 10 منټه د الله کتاب بیانې، خلکو ته وینا کوي، دی لګیا دی بیان کوي، دی لګیا دی تبلیغ کوي، دی لګیا دی تعلیم کوي. نو دی خو د هغه چا نه ښه دی که نه چې هغه بالکل په ورځ او شپه کې 24 غنټې ټول په غفلتو کې وباسي، نو هغه خو دی ښه شو که نه. نو ګوتې ورته مه نسو، نه به نسو، هېڅ کار نه کوي. دا څه کار دی؟ صحابه د هفته کې دی یو ګش کوي، په یو ګش باندې به دی خلاص شي. او نه هغه خو یو ګش کوي، نو ته څه کوې؟ ته خپل ووایه که نه، تا خو څه نه دي کړي که نه. نو چې څه دې نه دي کړي، نو هغه ته چې هغه لږ څه کوي، نو هغه دپاره اوس دا خبره داسې ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی الاسلام بدا غریبا وسيعود کما بدا. اسلام شروع شو ناشنا، اسلام شروع شو په غریبانانو کې، آخر به پاتم شي غریبانانو ته، آخر به پاتم شي دغه سي ناشنا به پاتې شي. اوس یو سړی دی دارنګه مخکې خلک چې کوم دین طرف ته رابلل کېدو،
هغه طریقه کار وس نن پکار دی چې دی بم هغه طریقې باندې دین ترازی نو وس یو سړی دی په هغه باندې 65 ټیمه مونږ په فرض دی نو دې څه چل گئی د جمعه دین دی بیا اختر ګل نه اختر کې راخاره کیږي بیا نه ښکاره کیږي نو دا هغه اختر ګل نه موږ وایو دا جمعه دین چې نو دا خده جمعه کې خو یو پیر ښکاره کیږي کنه بیا د جمعه دین نه هغه سړی خده چې هغه دو روزانه یو موز خو کوي کنه په یو مانځ کې شریکی کنه خده کنه دا هغه نه چې هغه په هفته کې یو پیر ښکاره کیږي بیا یو سړی دی چې هغه 15 منځونه دي 15 منځونو کې یو منځ کوي او بل چې دی هغه یو هم نه کوي نو دې ته خشو کنه نو بیا دغه سړی نه هغه سړی خدای چې هغه 2 منځونه کوي نو بیا پکې هغه سړی خدای چې هغه 3 کوي بیا د دې نه زیات هغه دی چې هغه 4 کوي نو بیا دې نه زیات هغه دی چې هغه 15 کوي کنه نو چې څومره دا کې نو حوصله ورکوا ته خدای هغه بل سړی نه کوي هغه په هفته کې یو پیر ښکاره کېدو ته په ورځ کې یو پیر راځي ته ډېر ښه سړی او یو طرف ته یو خبرې بل طرف ته بله دا دواړه زموږ په معاشره کې دغسې چلیږي یو سړی و نه چلی کو وی 2 رکعات یې وکړو نو بیا په انتظار ناست اوس به ما باندې وحي راځي چتا نو په 2 رکعات باندې وحي نه راځي 2 رکعات نفل یې وکړو نو ما په انتظار د چې ما باندې به وحي راځي نو چې خپل طرف نه نو دا به کمزوري ګڼو د دنیا په لحاظ سره او د دین په لحاظ سره یو طرف ته وګورې نو خطه وګورې نو بل طرف ته چې ګورې نو بره وګورې هغه بل ګوره 15 ټیمه مونږ کوي او څو ګوره په ورځ کې 15 ټیمه مونږ نشم کوله زه سرو مونږونه کوم نو مال په کار دی چې 15 مونږونه کوم کړه نو مال نور کوشش وکړه چې 15 ته ورسم او دا مال په لحاظ سره چې ګورې نو بیا کته ته ګوره هغه بل سړی دی دا خو د سره په یو ورځ او شپه کې یو پیر ډوډۍ خوري او زه خو د ورځې 2 پیرې خورم دا خو الله ما باندې احسان دی نو دا ځان باندې به احسان غړي دا ته چې خدای چې دغه شانتی نه مخه او دې بلکې دې کې بدا کې چې بر تر ته ګوره هغه سړی سرور موزونه کوي او زه په ورځ کې یو کوم 2 کوم 3 کوم نو مالا کوشش وکړ دې چې زه هغه ته ورسم د دین په لحاظ سره به بر ګوري نو ځان به کم ښکارا کې ځان به کم غني ایمایست دي کړي او دا رسول الله صلی الله علیه وسلم په شان دي چا هیڅ یو تن هیڅ یو انسان عبادت باندې کړي زیاتوالی په لحاظ سره کې دي شي ولې پیغمبر صلی الله علیه وسلم 30 کال زندگی دا 30 کال زندگی دا نبوت نرستو 30 کال عبادت کړل بل یو سړی دی ناغه چې پیدا شو نو داغه اتیا کال ژوند دی ناغه هو بندگی زیات وکړه کنه نو دا نه چې بل سړی هغه زیات ده د بل سړی هغه زیات خو پیغمبر هغه ته نشي رسیدي دا چې وایي کنه د عالم خوب او د عابد عبادت انشي برابر کېده یو سړی دی هغه ثابت شپه اوده ده او بل سړی دی هغه ثابت شپه عبادت کوي خو یو عالم دی او یو جاهل دی نو د جاهل هغه عبادت هغه د عالم هغه خوب ته نه رسی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلیو چې یا الله ما عبدناک حق عبادتک ما ستاد عبادت حق نه دی ادا کړي څنګه چې ستاد عبادت حق کله وی لا اسنی ثناء علیک الا کما اسنیت علی نفسک یا الله ما ستا هغه ثنا تعریفونه نه دی کړي څنګه چې ستا تا د خپل ځان په خپل کړلی هغه درجه ته نشم رسیدي د خپل عمل هغه سړی به کسر نفسی وته وي لا بکی کنتم خیر امه اخرجت للناس تاسو بهترین امت وای یا بهترین امت یی اخرجت للناس وستل شوی د خلکو د فائدې د پاره تامرون بالمعروف تاسو به حکم کوي خلکو ته د نیکی
وتنهون عن المنکر منع کوي به د بدین او تؤمنون بالله ایمان بل ری په الله باندې ولو امن اهل الكتاب کجری ایمان را وړ وې دی اهل کتاب لکان خیر لهم نذا بغور و د دې لپاره منهم المؤمنون بعض دین مؤمنان دی واکثرهم الفاسقون اکثر د دین دي فاسقان لا یزروکم الا ذاچر زر نشدر کولې دي تاسو لا مگر دخلې بدره دي تکلیفونه دي و یقاتلوکم کدی راشي تاسو رب جنگ کول باندې نو یولوکم الادبانو ګرځي به تاسو شاګانی ثم لا ينصرون بیا بد دي امداد نه کولې کی ضربت علیهم الذلت جو کړشه دې پدی پوری ذلت اينما سقفو کمزې چې مونږ کې کیږي الا بحبل من الله مگر هغه څوک چې هغه منګول لګولې په رسید الله باندې په کتاب د الله باندې وحبل من الناس یو ځای شي د مسلمانانو د جماعت سره د مسلمانانو د ډلې سره وباو بغضب من الله داخله اختشید په غضب د الله کې وزربت علیهم المسکنه او جوشه دې پدی پوری فقيري ذالک بیانهم كانوا يكفرون بآیات الله د دې وجنه چې دي انکار کوي د الله د آیاتونو او يقتلون الانبیاء بغیر حق او قتلول پیغمبران په نه حق باندې ذالک بما سو وكانوا يعتدون د دې وجنه چې دي نافرمانی کول او د حد نه تیرېدل لیسو سواء ندی برابر ټول په بدای کې من اهل کتاب د اهل کتابنا امه قائمه یو ډله د چا قائمه د پدین د الله باندې یتلون کتاب آیات الله لولي آیاتنا د الله انا الله د شپې په بازي حصہ کې وهم یسجدون او دي سجده کوي الله تا یؤمنون بالله ایمان لري په الله باندې او یوم الاخر پر د اخرت باندې و یامرون بالمعروف او حکم کوي خلق د نیکی و ينهون عن المنکر منع کول کوي د بدینا ويسارعون في الخيرات او مخکواله کوي د خیر په کارونو کې او اولئک هم من الصالحین او دا کسان صالحانونه الله رب عزت موږ قرآن او سنت باندې عمل کول توفیق